أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مثل الذين مثال له کسانو دین اورستو په یو دوه رکوګانو کې ډیر اهمه یو بل موضوع ده. الله دې توفیق راکړي دا موضوع موږ نن ختم کو مخکې بلار شو او دا د مالی عبادت انفاق فی سبیل الله یا معاشی مسله او معاشی مسله د هر نظام د پاره داسې حیثیت لري لکه سړی د پاره د ملاتیر. کله چې د انسان ملاتیر درست وي جوړ وي ټیک وي د لاسونه خپې د دسترګي د نور قوتونه جسمانی دا به ټیک وي او چې دا خرابي نو هغه به خرابي. او د دې نظامونو په نظامونو الله تعالی خودلی د دې نظام نه د معاشي نظام نه یو نظام د صدقات او انفاق فی سبیل الله او یو نظام د انفاق فی سبیل الله په ضد کې چې هغه الله تعالی سود ربا وای ربا هغه ته سود وای موږ پښتو کې ورته سود د الله تعالی په ژبه کې ربا وای. نو دغه ډول نظامونه الله خودلی دي د الله تعالی د نظام لپاره چې د الله دغه نظام پدې کې بهتري پدې کې خواله پدې کې لویواله پدې کې مینا محبت دا به د صدقات په بنیادی او پدې کې به بدی او جګړه وغیرہ دا به د سود په بنیاد باندې دې طرف ته اوس تاسو توجه کوئ معنی وورین بس ان شاء الله الله تعالی به موږ تاسو کوی کې ان شاء الله. مثل الذين مثال له کسانو ينفقون چې هغه خرج کوي اموالهم آلون خپل فی سبیل الله د الله بلاره کې کمثل حبه مثال داغه یعنی دانه مثال داغه خرچي حبتين د یوې دانه ده انبتت شرازرغونه کی هغه دانا 7 و سنابل ویگی فی کل سنبلتن بیا په هر یو ویگی کې 100 حبتين سلدانی وی لکه د جوارو دانه دی وګورځه ولا او د هغه بوټه راووتو او د هغه سل ویگی اونیول او په هر ویگی کې سلدانی وی. نو چې الله رضا ده پاره یو دانه ته الله رضا ده پاره ورکی نو دا داسې شواله کتا چې یو جوارو دانه پس مکه کې وکړله او بیا دا غرض غونه شي او دا غي وسو بدل دی بیا. والله اولا تعالی یضاعف زیاتی ان دا کم از کم مقدار دی 700 یضاعف زیاتی د دینا 7,000 کول شي 7 لکم کول شي 7 کروڑم کول شي الله د پاره څه د دې داسې مشکل دی لمن هغه چا د پاره یشاء او چې هغه غواړي. په سورۃ روم کې سورۃ روم آیت نمبر 39 39 سورۃ روم هغه کې د دې دلیل په تور باندې الله فرمایي وما اتیتم من زکات هغه چې ورکوي تاسو د زکات نه تريدون وجه الله چې غواړي تاسو اراده لرئ د رضامندۍ د الله فاولائک بس همدغه کسان دي هم المضعفون چې هم دې زیاتی کوون کې دي په مال کې مال زیاتیږي د سره ثواب زیاتیږي اجر زیاتیږي د سره. نو یضاعف زیاتی الله تعالی لمن یشاء او چاته چې وواړي والله او الله تعالی واسع خاوند فراخی ده علیم او په ده. نو ګوري ما تاسو ویلو چې الله صفاتونه ورستو آیات هغه تشریح واسع یعنی تا ته په وسو تر کولو کې د الله په باسي کې کمه نه راځي او په ولکو په کروڑو په عربو کې هیڅ کم نه راځي. علیم ستاسو د دانه غرزولو ماغه پوي دي چې دا په کم نیت غرزولې ده تاکي اخلاص څومره وو ستاسو د دانه غ حیثیت څنګه وو هغه نه الله خبر ده. هغه طرف ته اشاره ده الذين كسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله تعالی بلا رکی ثم بیا لا يتبعون نور پس کیږي اتباع نه کوي یعنی نور پس کیږي هغه مال پسې ما هغه شی پسې انفقوا چې دې خرج کړی دي لا يتبعون ما انفقوا چې نور پس کیږي هغه خرج دې کړی وي منن په احسان کولو ولا او نه اذن د zarar رسولنا نه احسان کوي نه تکلیف ور کوي لکه چا په وړاندې ورته وای چې ولې تا د ما غزر روپې نه درکړي نو هغه غریب خو دی خانه خراب کړ او یا ورته یاد واچ ته د ما زری احسان وغیرہ
من احسان جتاول خپل نیکی یادول آزاد تکلیف ورکول چا بل چا په مخ کې ورکول قامخه اسپکول لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې خپل زکات چې کله ته ورکې نو دا چې چاته ورکې نو اداسي طریقې سره ورکوا چې هغه ته پته مونږ لګي چا ورکړي اته پته مونږ لګي ځکه چې هغه کې دی شي شیطان زکات غستې نشي یا کې دی چې هغه سبب ته نه شرمېدای په مجلس کې به خبره نشي کولای دا طریقه بهترین زکات هم وکړي او نور صدقې مونږ کړنګي بیا الله فرمایي ولا اذن او نظر رسول لهم دوی لپاره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي بخاری شریف کی حدیث ته چې الله تعالی صرف حلال مال قبلای حلال مال او چې کله الله رضا لپاره یو کجور ورکړل شي دا الله تعالی په خپل خلاص باندې اخلي څنګه چې الله شان سره لاس مناسب ده موږ دا غا اندازه نشو لګولای هغه خپل خلاص سره واخلي او بیا د دې پرورش کوي داسې پرورش کوي حدیثو کې الفاظ داسې دي لکه څنګه چې تاسو د غوا یا د میخي بچي پرورش کوي همدارنګه د کجوري پرورش کوي الله تعالی حتی چې دا غټه شي د احد غره برابر شي بیا لوی غر دی د احد غر مدینه کې او د اسمه هغه وخت کې یو هغه ضرب المثل به خلکو بیانول چې کنه ډیر لوی دومره غټ کی الله تعالی بل حدیث دی د مسلم شریف چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي دا د خوالي لپاره حدیثو او چې د بدوالي حدیث واوري مسلم شریف کې دا حدیث چې درې کسانو تبع الله تعالی قیامت په ورځ خبر نه کوي او نه الله تعالی د سور انتظام کوي هغه کسانو سره یو هغه کس چې هغه خپل پنچي د غرور د وجنه د کټو نخکتی کوي د غرور د وجنه هغه پنچي ختوي دویم هغه سړی چې هغه دروغ وای او خپل مال خرڅي او صدریم هغه سړی چې هغه منان وی احسان جتاون کوي مال ورکړي به احسان کوي چې ماته سزا څخه غړه کړی و د ضرب الله قیامت پورې خبر هم نه کوي او د تبصور هم نه ورکړي الله دې موږ بچ کی لهم دوی لپاره اجرهم د دې بدل دی عند ربهم د دې رب سره ولا خوف ان بيروي عليهم بدوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غم جنای ير عموما مستقبل د پاره حزن عموما د ماضی په باره کې وي دغه چې تیاریږي نو دینه قیامت نه یریږي قبر نه یریږي مشکلات نه یریږي نو دا یار بنئ او حزن ماضی بنیاد چې ما دا غلط کړو دا به الله تعالی ور سره ختمه کی قول خبره معروف نرمه دلته ما د دې لفظي معنی ونکړه دا د حالات مطابق معروف معنی او مغه دا کما چې د الله تعالی بار ما تاسو ته دلته وکړه د الله طرف نه هم جایز وي او په معاشره کې بد نه وي ومغفرة او معافي کول خیر دا ډیره بهتره ده من صدقه د هغه صدقه خیراتنا یتبعها چې ورپسې وي هغه صدقه پسې اذن تکلیف رسول یعنی کستا په صدقه او په زکات وغیرہ کې تکلیف ورکولي نو دنه خدای او نرمه خبره ډیره خوجاده کړو نه دا صدقه ورکول والله ولا تعالی غنی بنیاز ده بیا د الله صفاتونو وګورئ څومره بهترین مناسبت لري د وغه سره یعنی کته مالدار ای نو الله تعالی مالدار دی هغه غنی دی او غنینا مراد هم دا ورکول هم د الله طرف نه دی حلیم هغه پردبار دی یعنی کته تکلیف ورسول موکي کې الله تعالی تسنوي نو د الله تعالی حلم دی دا د الله تعالی حلم دی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تبطلوا مخربوي مزیا کوي مسخا کوي صدقاتکم اخبل صدقه بالمن په احسان جتاول سرا والاذى او په تکلیف را سوال سرا دغه چې تکلیف را سي خو زیات کړه صدقه نو دی وجنه په دې سره خراب نه کوي کلذي پشان دغه چا ينفقو چغه خرج کوي بخاری شریف کې یو حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې مسلمان ته صدقه ورکول ضروری دي پکاره چې خامخا صدقات ورکړي صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله کچا سره مال نه او غربت زمانہ او روپۍ بم نه روپۍ کچا سره مال نه نو به څنګه چلشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې مزدوری دی وکي مال دی وګټي یعنی لګ دی ولی نوی خو چا په د الله پر رضا کې چاته ورکی او کچا په دې باندې عمل نشي کولای صحابه کرام پوښتنه وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د خې خبره دعوت دی ورکی بدنه د خلق منکی دا صدقه د الله طرف نه الله بدام دغه په حق قبول کی اومدا رنګي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې ځان بچ کړي د اور نه اگر کدا په یوې کجوري ولی نه
او یو بل خبره تاسو ته خیمه مکه آیتونو کې راځي هم خو بیا پتا زو بس شي درې د الله تعالی فرمایي په قران کریم کې په سورته ملک کې اومده غرانګي په سورته کهف کې دریم ځای غالبا اومده کهف ته یا بل ځای ماته یاد نه ده هغه د الله تعالی فرمایي چې ليبلوکم ايکم احسن عملا ازمائش کوي الله تعالی په تاسو باندې چې کم یو په تاسو کې خیسته عمل کوونکې ده نو الله تعالی داسې نه دی ویلي قران کریم کې چې اکثر عملا ډیر عمل کوونکې الله تعالی ته ډیر عمل نه دی خوښ الله تعالی ته خیسته عمل خوښ دی او الله د مقدار محتاج نه دی چې 100,000 روپۍ 1 کروڑ مقدار 1 ارب مقدار نه هغه مقابله کې دی 1 روپۍ وی خو چې په اخلاص سره او په خنیت سره او د دې مثال په تبوک کې تاسو ته معلوم دی چې خلکو دومره چاندې راوړي چې غرونه جوړ شول تنه او یو صحابي مزدوري کړي وا او یو څوک جوړي راوړي او پټي پټي اچولې چې څوک معلوم نشي چې شرمېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کجوري راغستي او په دې ټول په دې غره باندې راس یو کې خدا چې ستاد دې کجورو مقدار دا د ټول د غرنه ډیر زیات اوچته هغه دغه اخلاص وو پیسې ور سره وینا مزدوري وکړي يهودي سره هغه نه کجوري راوړي په دې کې هغه اخلاص نو الله ته ډیرواله نه مطلوب الله ته خستواله مطلوب ده دغه الله محتاج نه ده ته ضرورت نشته الله د پاره تکاینو الله ته ضرورت نشته والله ولا تعالی ينفقو خرج کوي ماله مال خپل د آیت بیا سرنواري یا والذین آمنوا اے مؤمنان لا تبطلوا مسیا کوي مخربوي صدقاتکم صدقې خپل بالمن والاذى په یادګرنه او په تکلیف رسول سره کلذي پشان دا سړی ينفقو چې خرج کوي ماله مال خپل رئاء الناس ریا خود نه تویل کی او ډېر خطرناک شرک ده دغه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې زه خپل امت نه د ریا په باره کې یریګم ریا شرک ده دغه چې د الله سره بل سواد پاره چې ته عمل کې شریک کی خود نه نو به ریا شو لکه ما تاسو سجده مثال درکړو سجده سجده کومه درې واره سبحان ربی الاعلى وایم او زر بیا اوچتېګم خو تا ته می خیال شو چې راته ګوري نو دوه واره پکې زیات وایم نو دا دوه واره د ریا شو او دا شرک ده هم دا غرنګ بل عمل دی لکه موږ صدقې ورکوونو کیمرو ولا ول راجمو بارونو ولا ول راجمو چې پته ولګي دا ورکړی دی دا سامان ورکړی دی او دا صدقه ورکړی دی دا ټول ریا ده دا ټول الله رضا لپاره ځنه الله خبر دی بهرحال خدا بخاره کې داریا ده د دې مثال څنګه دی اول یو حدیث تاسو اورئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابو هريره نے روایت ته مسلم شریف حدیث ده هغه فرمایي چې قیامت پر ورځ به الله تعالی یو شهید راولي او دې په وینو باندې سوري او دې ته الله تعالی وایي چې تاسو د پاره څه کړی دي دې ورته چې الله تعالی ستاسو لپاره ځ جنگي دما او دومره و جنگي دما چې اثر مستا په لار کې قربان کړو او ما خپل ځان ته پر رضا کې ورکړو الله ورته کذبتا دروغ دی ویلي تا دې لپاره کړو چې ما ته خلق بهادر وایي ما ته شهید وایي تا د خپل انعام ملاو شوی دی او بیا په پرشتو ته حکومت کی چرای کاږي او جهنم ته وګرځوي دا به شهید وي الله دې موږ بچ کی داسې حال نه بیا بل تعالی یو عالم راولي بیا ورته وایي ته ما د پاره څه کړی بیا ورته وایي ما علم حاصل کړو او دغه علم ما په خلکو کې خوراو خلک خوراو چې خلک د الله د تا د عبادت نه خبر شي او نه فرمانی نه بځان بچ کی او فرمانبرداري اختیار کی الله ورته کذب تا دروغ دی ویلي تا دې لپاره کړو چې خلک تا ته لوی عالم وایي ډیر خبره یادونکو درته وایي هغه درته ملاو شول هغه د پاره دې کړو او پرېږدو ته به حکومت کې چې جهنم ته راکړي چنانچې دا به مو ورځي او دارنګ یو مالدار سره به الله را پاتې هغه نه به الله پښتنه وکي دی وای ما مال تر آزاد لپاره ورکړو داسې دروغ دی ویلي تا خلکو د لپاره ورکړو چې خلک وګوري او وایي دا څومره ډېر سخی دی او څومره ډېر پیسې ورکړي هغه ته ملاو شول بدل نه اوسه او فرشتي ته وو حکومت کې اجازه کوي او جهنم ته واچي الله دې موږ بچ کړي دي الله دې موږ بچ کړي رئاء الناس خدانه د پاره د خلکو ولا یؤمنو او د ایمان نه وروړي بالله بالا باندې والیوم الاخر پر د اخرت باندې ایمان بالله او ایمان بالاخرت نه مراد نه دی چې مسلمان نه دا کار د الله رضا او د اخرت د پاره نه کوي دا کار د دنیا د نمود او نمایش د پاره کوي دلته اشاره د کار ته ده ایمان اشتا اخرت هم منی خدا کار دې دوړو حاجتونو لپاره نه کوي دا کار دې سره د ریا لپاره کوي
فمثله مثال د کمثلی پشاند صفوان د صفا کانی ده لوی کانی صفا دا موږ پښتو کې تاړه ورته وای تاسو یاد موږ خپل ژبه کې تاسو غټه تیګه چې کوم لویا علیه چې باغې باندې تراب خاوروي فاصابه بیا اورسیږي هغه تا وابلن تیز باران فترکه بیا پریک دی هغه کانه سولدا بالکل صفا صاف سترا یعنی کته خیال کړی کله چې د روډونو غاړې ته داسې لوی لوی کانی پراتی وي او دا گاډي ماډي تریږي ګرځي بیا چي نو ته بوای چې خاور دومره خاور په باندې پریږي ته بوای کدا ټول شیخ خاور ده خو چې کله باران په وریږي بالکل صفا دي دا هغه مال دی چې کم مال دریا د پاره خرج شي دغه چې بده کې اخلاص نشته الله رضا نشته نو برنه خدا خه استخکاری خدای په حقیقت کې دلته دانه اور دوا دغه کانی باندې دا کم چې خاور په جمع ده دلته د غنمو یا د جوارو یو دانه واچو او بیا په وبو واچو دغه چې وبو خو ضروری دي دغه شین کېدو لپاره نو چې وبو واچي نو دانم لاړه خاورم لاړه ادواله لاړه داغه طرف ته اشاره ده وابلون تیز باران فترکه بیا پریک دی آغا سولدا صفا سدرا لا یقدرونا قادر نشی کېدلې ان نشي حاصل اوله اغا اعلی شی ان هیڅ شی ان هیڅ بدل ورته نشي ملاوي دی پدا سي ګټه باندې دانه غورځولو مما دغتنا کسبو چې هغه کړی وي کوم عمل چې هغه وکړو د بدل نشته دا کاروبار زیاده والله ولا تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي دا سي کافر قوم ته ومثلوا مثال الذين ذو كسانو ينفقون جغي خرج کوي اموالهم مالون خپل ابتغاء مرضات الله ابتغاء د پاره د طلب د لټونه مرضات در زمان کې الله تعالی مرضات الله در زمان کې تعالی وتثبيتا او د پاره د ثابت قدمي یعنی جزاء الله په دې دین باندې ثابت قدمه پاتې شمه زما ربط پاتې شي الله سره تعلق مې الله سره مضبوط شي وتثبيتا او د پاره د پخول د خپل ایمان من انفسهم د خپل زړونو نه کما تلی پشان دی جنتین یو باغ دی بربوتن چې بوچت ځای باندې وی یعنی بهتر ځای دی اصحابها چې ورسیږي هغه تا وابلن تیز باران فاتت نبیا انسی اغا یعنی ویني ولی اکلها میوی اغبا ضعفین درچنده دغه چې علاقم خدا اوچته علاقه ده زمکم خدا اشاره څه ده مالم خده نیتم خده دغه چې الله رضا لپاره ورکې نو خمال به ورکې او نیتم بهترین ده د الله رضا ده نو دا داسې شو لکه اوچته باندې او خب او په ورده فإن لم يصبها کچيري اون رسیږي هغه تا وابلون تیز باران فتول نو بیا شبنم هم کافی ده دغه جسمه بهترین ده او دانه بهترین ده نو جسمه کم بهترین ده دانم بهترین ده نو لغون شبنم مغه د پاره کافی ده نیت مزیدار ده مال مزیدار ده والله ولا تعالی بما تعملون اغملنا چې تاسو کوي بصیر بینا ده لیدون کې ده الله تعالی آیا ودو آیا تاسو خغنی تاسو خو خوي احدکم یو کس پتاسو کې اندا تکون چشی له هغه د پاره عمر رضی الله تعالی عنہ یو واره په مجلس کې ناستو او په دې مجلس کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم ناستو چې دا عمر کې کشر وړي پښتنه وکړه د آیات باره کې آیت نمبر 266 چې د دې معنی څه مطلب څه دی صحابه کرام خاموش به غوسه وکړه چې ما ته خبر راکې دې څه مطلب دی تاسو نه پښتنه کوم تاسو خاموشي کچا ته معلومه ما ته وایي کنه مې معلومه ما ته وایي چې ما ته تنزه نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې ماشوم او غور ته ویلي چې زمانہ مطلب خیمه خو زه یې ردما دغه چې کشر یما وینا او خیا بچیا دغه چې غدا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې و چې الله دې علم ورکړي الله دې موږ ته فائدہ من علم راکړي نو هغه بیا ویلي عبد الله ابن عباس چې د مثال د کم چې دلته الله بیان کړی دی دا مثال د عمل دی دا مثال د عمل دی او بیا تشریف عمر دې انتونو په خپل وکړه تشریح خپل وکړه چې یو سړی دی او د باغ د ځوان دی د مثلا د 15 20 30 سال کې د خوب باغ جوړ کړی دی لوی دی وغیرہ وغیرہ د ورسېدو د 60 70 سال ته او په دې 60 70 سال کې هوا په راغله په دې باغ باندې د باغ خلاص شو او د بچی د ډېر ماشومان دي 8 10 سال ولدي نو نه بچی د قابل دي چې باغ جوړ کی او نه دی بل باغ جوړولې څنګه چې بوډا دی بل باغ نشي جوړولې نو داسې حالت کې بدای سړی سره به څه کوي
دغه مثال الله ورکړی دی. نو جواب عبد الله ابن عباس دغه وکړو او عمر رضی الله عنه دغه تشریح وکړه. بخاری شریف کې دا اټوله تشریح ده موجوده ده چې دغه مثال اخسړی دی چې په ځواني کې نکی نه کړي، ځان د پاره څه تیارې نه کړي او عمر بډاتوب ته ورسېدو. په دې وخت کې خپل نکی طاقت شته او نه د نکی لپاره داسې بل څه بنیاد لګول دي. نو دا داسې شو لکه هغه سړی چې بیا نه باغ جوړوي شي او نه څوک شته چې ورته باغ جوړ کړي. نو دی وجنه وخت نه دی ضایع کول پکار. څومره چې انسان وسره سیږي جا پکار دی دغه چې سبا پته نه لګي. ناګه بارے کې اوس معنا واوري. آیا ودو آیات سو خوخه غنی احدکم پتا سو کیو کس ان تکون ادا چې شیدی له هغه د پاره جنت یو باغ من نخیل اند کجورنا واناب او د انګورو تجری چې بهیږي من تحت داغه دونو لاندې الانهار نهرنا له هغه د پاره فيها په باغ کې من کل ثمرات د هر قسم میوه او نوی واصابه او رسیږي دتا د بابا د سړی دا الکبرو بډاواله ولهو او د سړی ذریه اولادی ضعفاء او کمزور ضعیفان ماشومان فاصابها بأورسدو هغه باغ ته اعصار سیلی. هغه سیلی ته ویل کیږي اعصار. کته اوس خیال کړی کله کله داسې موږ په خپل ژبه کې بړبکې ورته وایو، داسې په سیده کې یو هواوی او داسې ګول تاوی دغه دغه عموما هلاکت وی. بیا ورسېدو هغه ته اعصار سیلی فی چې باغ کې نار اور وی فاحترقت بیا هغه اوس وی سوځولو هغه باغ ان وی سوځي. كذلك هم دغرنګ يبين الله بیان الله تعالی لكم تاسو الآیات آیاتنا لعلكم دې لپاره چې تاسو تتفکرون فکر وکئ د الله په دې کائناتو کې. یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو انفقوا خرج وکئ من طیبات د پاک سيزوننا ما هغه پاک سيزونه کسبتم چې تاسو ګټلې دي ومما او د هغه اخرجنا چې راوستلې دي مونږه لكم تاسو لپاره من الارض دزمکنا یعنی غنم جوار فصل نور ټول او د لپاره قاعده د زکات هغه تاسو ته معلومه ده چې بارانیزم کوي چې تا په کې مهنت نه کړي نو دا غیله سمه صدا او چې تا خپل په کې مهنت کړي دا کې شلمه صدا. ولا تیمموا او مګډوي اراده مکوي الخبيثه د ناپاک مال خبيث ناپاک ګندا منه د اغینا تنفقون چې تاسو خرج کړئ ولستم او نه تاسو د هغه خبيث مال باخذي اغستون کې د اغه الا مگر اندا چې تغمدو تاسو سترګې په پټي کوي فيه باغې کې داسې مال بل چاته مور کوا چې کدا د څوک درکې نه بیا خستون کې نه پخې. او دې باندې کې ترمذی کې یو حدیث هم د برا بن عازم نه چې مونږ به د خپل باغونو چې کم اضافي کجوري وي چې هغه به پریوتی یا به تویشي یا به هغه شاخ لا کمزور او نو دا به مونږ راوستو او بیا به د اصحاب صفو ته مونږ راوړل دا کجوري نو ډېر به وي. نو بیا چې کله د آیت نازل شو نو مونږ به بیا په کجورو کې تلاش کوو چې کومه کجوره ټول نه بهترینه ده کم شاخ ټول نه بهترین ده هغه به مونږ را شو کوو او بیا به دې تراوړو او د اصحاب صفو ته. نو الله وای داسې مال مور کوا چې تا ته څوک درکې نه یا غلي د کمزوري د وجنه او د ناکاغه د وجنه چې مال کمزور دی بیکار دی. وعلموا بوه شيء ان الله بشکل تعالی غنی مالدار دی حمید صفت لایق دی صفت کړی شوی دی. اته چې سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 کې الله تعالی فرمایي لن تنالوا البر نشي رسیدلې تاسو نه کوي تا حتی تر هغه وخت پورې تنفقوا چې تاسو خرج کړئ مما ده هغه مال نه تحبون چې تاسو په خوي کم شي چې خو خیدا د الله په لار کې خرج کینو درې کې هغه علامات تب ورسیږي بیا. او دلته یو قاعده تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم واو رہی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک زکات پسې استاو نو بیا به ورته ویلي چې بیکارم پکې مراخله او خم پکې مخواخوا نه به سره راخله چې هغه کې بیکار او خدای دواړي چې نه غسړې په ازمایش کې وي او نه د مال دومره بیکار راځي چې بل چاته ورکول نه میانه درمیاني مال یعنی مناسب. الشیطانو دا شیطان چې دی یعدکم یری تاسو وعید یری نه دی یره درکې تاسو ته الفقر د غریبۍ ويامرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء اذ بهای او اربت کا چغه قبیح ترین کاری. والله ولا تعالی یعدکم وعده کوي تاسو سره دا د وعده نه دی وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخنه منه د خپل طرفنا وفضل او د نور فضل دنیا مال سره تعلق دی او بخنه آخرت کې تا پیدا کوي. یعنی الله تا دنیا کې وعده کوي چې مال ډېر کما او آخرت کې به معافم کما
نو دا سی وعده درکې او دې مقابله کې شیطان دی یری چې نه اون لګي بیا غریب شي بیا بچکې او بیا بدا چلو شي بیا باغ چالو شي را درکې والله الا تعالی واسع خاوند فراخی دے علیم او په دے یؤت الحکمت ورکی پوها حکمت د څه شی دی حکمت یو معنا کومه غدا چې ما تاسو تکړه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تعلیمات د ټول حکمت ده ټول په خیاري باندې مبني ده آغاز هم بهتر ده انجام هم بهتر ده او اسی عام د دې معنا دا پوهه ته ویل کی او دا کومه پوهه مراد ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل تشریح کړی دا چې رأس الحکمت دا سر یعنی اصلیت یا منبع یا نچوړ د حکمت مخافت الله دا یره د الله تعالی طرفنا یعنی چا چې د الله نه یره نصیب شي او د دې تشریح تقوا ده چا چې تقوا راغله بس دغه حکیم دی دغه حکمت ملاو شو هم دغه رنګي بخاری شریف حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې کله انسان ته الله تعالی د خیر اراده وکي چې زه خیر ورسوم او ډیر ورسوم د خیر نو بیا ورته د دین پوهه ورکی او دا د الله تعالی طرف نه حکمت ده او دې طرف ته اشاره ده نو یؤت الحکمت ورکی پویا من هغه چاته یشا او چې هغه وغواړي و من یؤت الحکمت او چاته چې ورکړل شي پویا دغه چې الله تعالی فرمایي بخاری شریف حدیث تاسو ورته چې الله ورته دین پویا ورکی فقط بس په تحقیق سره او دیا ورکړل شو هغه ته خیرن خیر کثیرا ډیر زیات اټول چاته چې پویا ورکړل شو هغه ته ډیر زیات خیر ورکړل شو الله دې موږ ته نصیب کړي وما يذكروا او نصیحت نه قبلې الا مگر اول الالباب د عقل خوندان وما انفقتم او څه هم چې خرج کوي تاسو من نفقتين د خیرات د صدقاتنا د نفقینا او نظرتم یا نظر منی تاسو من نظر د نظرنا نظر باره کې بخاری شریف کې کوم حدیث ته عبد الله ابن عمر نا روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د نظر منه خوخه او دا به ویلي چې څوک نظر اومني په دې سره تقدیر نه بدليږي خود کنجوس نه الله مال په اخلي نو بهتره طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خود لیدا چې کله تا کار اونخلی نو هغه د پاره تا موایا چې کدا کار می وشي نو دومره پیسې به الله رضا کې ورکم یا دا کار می وشي نو درې روزي به وساتم یا دا کار می وشي نو دا به وکم نه هغه کار مخکنه وکا نو هغه کی خود ثابت شو دغه بدل خو دې ثابت شو لکه مثلا ته 50000 روپۍ 10050 روپۍ وای چې دا الله رضا کې به ورکوم دا مخکنه صدقه کې جلا دا ما صدقه کې زما کار د بدل کې وکي نو کار به دی وشي اول خو امکان نه دیشتا او کنه مو شنو دا یو کار خو دې کم از کم شو چې الله رضا لپاره 50 روپۍ خور کې او قبول شي الله لپاره او دلته تا او تړلې په کار پورې نو نکی دې ځان ته اشاره کاو ممکنه ده چې کار دې مونږ نشي او کله کارو شي سړی بزرنه مانی چې وره کما او چې وره هر یو کاغه مالی عبادت ته او کاغه جسمانی عبادت ته چې وره بدن کې خودو دا بیا واجب شي دا بیا کوي خامخه فإن الله بس بشکل تعالی يعلمه اغفو هده باغی باندې وما للظالمین او نشته ظالمانو د پاره من انصار څوک مدد کوونکې ان کچری تبدو تاسو ښکارا کوي الصدقات صدقې خیراتنا فنعم ما هي بس غړي خبره ده که ښکارای کوي هم نو خبره ده و ان تخفوها او کتا سو په پټه ور کوي اغا وتؤتوها او ور کوي اغا الفقراء غریبانو ته فهو خير لكم نو دا ډیر غوړه ده تاسو لپاره ښکارم خدا پټم خدا نو کوم خشوا نو مفسرینو د دې جواب ورکړل عبد الله ابن عباس ټول نه بهتري چې فرضي صدقې ته بخیاره ور کوي او نفلي صدقې د په پټي ور کوي خو دا یو عبد الله ابن عباس خدای له او کوم چې عام د دې تشریح یا د دې تفصیل مفسرینو کړی دا حالات باندې منحصر ده حالات ته وګوري لکه مثلا یو مجلس کې مونږ ناست هغه مجلس کې یو سړی وایي چې دغه مسئله خدا د دې لپاره پیسې اچو ما ترونه 15000 روپۍ شوي نو دا په ښکارا ډیر ضروری دي چې دی وایي ځکه چې نور خلکو ته ترغیب ملاوي شي او دا دویم کس کا ان کدا 10 نشي ورکول دا 5 خامخ ور کوي چې دا 5 ور کوي دا 5 غزم ور کوم ناغه بمر کی بل بمر کی دا ذریعہ جوړ شي د ډیرو د پیسو نو دی وکي خامخ کار کول پکار یو ځای کې ته پیسې ور کوي فرت او هغه ته د شرم او د باعث نه جوړول غواړي نو پکاره چې پټه ور کوي نو هغه کې پټه ضروری ده نو دا به حالات مطابق ته نو الله وي ډوړه بهتر دي دا پټه ډیره بهتره ده او په کارم خره حالات ته ګوره هغه څه ورکوه
کله او نیت کو الله ته معلوم دی الله ته نیت معلوم دی د پټه صدقې باره کې یو څو ډیر عجیب ترين حدیث دي چې حیران بشي او دلی به تاسو هم یاد شي په ترمذی شریف کې یو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې کله الله تعالی د ازمکه پیدا وکړه نو دې داسې زنګیدا د ازمکه خوځیدا نو الله تعالی ورته غرونه پیدا وکړل او په دې غرونه کې خود د ازمکه داسې هچکولې نه خوري زنګیږي نه نو فرشتو پوښتنه وکړه رسول الله تعالی نه چې الله دا ډېر مضبوط شی دی دا غرونه چې د ازمکه یونی ولا راټینګ کړل نو اے الله تعالی ستا په دې پیدایش کې د غرونو نه مضبوط هم څه شېشتا وای حوشتا ویا الله غت شری وایغه اوس پنه ده دا د غرونو نم ډیره زوره ورده ویا الله تعالی دا عجیب شی ده نو یا الله تعالی دی اوس پنم نم ضرورت شېشتا ویا حوشتا وایغه شری وایغه اور ده دغه چې اور اوس پنه ماته کی کاګای کی هغه نه زوره ورده یا الله تعالی دا عجیب شی ده یا الله تعالی دی اور نم شېشتا دی بهترین ویا حوشتا ده هغه چې دی زوره ور هغه وبدي دغه چې کا اور باندې او اتمره ګرمه کې خو چې په اورې واچي نو مړ کې اور هغه نه غزوره ورتي همدا غره کې سیلابونه راشي څومره لوی لوی ځایونه ختم کی تباہ کی وای الله چې بس زور ده پدې کې یا الله دې اوبونه زورورم شېشته دي وای اوشتا هغه چې دي هوا ده فرشتي حیران دي الله تعالی ډېر عجیب دي یا الله تعالی دې هوا نم زورور شېشته دي وای اوشتا هغه چې دي وای هغه پټه صدقه ده چې چاته پته ونه لګي ا دې ټول شروع نه زورور ده او دا ته اوس یاد ساته چې کم شی په غرونو نه پناه کیږي هغه ته صدقه یې سره وي شي کم شونه چې په هوا نه یې ساري کې ته صدقه یې سره وي شي کم شی چې په غوبو نه یې ساري کې ته صدقه یې سره ولې شي او دا شونه چې کم ذکر کړی دي دا ټول فائدہ مند شیونه دي لوه دا معدنیات دي لوی لوی دولتونه دي بده کې او دم ګټه ده خو که صدقه ورکی دا دغه ډېر بهتره ده دا ټول دې ته اشاره ده دا به تفصیل کې ځه د تفصیل کې ځه هوا څومره مزیدار ده خو صدقه غنه ته زیاته فائدہ کوي وغیرہ وغیرہ هغه باندې تخپل پويږي او سوچ په کوا په دې باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي دام د بخاری شریف حدیث ده چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وکسان به د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی د سوري د لاندې د الله تعالی د عرش د سوري لاندې بوي یو انصاف کوونکی حاکم یو هغه نوجوان چې په نوجواني کې د الله عبادت کوي او یو هغه سړی چې د هغه زړه هر وخت په جمعات کې لګیدلی او یو هغه سړی چې هغه الله د لپاره محبت کوي چا سره او یو هغه سړی چې هغه ته یو خاصه خزه د ګناه دعوت ورکي او مکور ته ملاوي او د الله رضا لپاره پریدي او یو هغه سړی چې هغه په تنهایی کې الله یادای او به اوخي ونزي او وم سړی هغه دی چې هغه خپل صدقه پټه ور کوي پټه صدقه ور کوي د الله رضا لپاره بدو حدیثونه کافی دي غیر مسلم ته ور کولای شي غیر مسلم ته او مخکې سوره په یو فرضي صدقه دي یو نفلي صدقه دي او صدقه بنیادی طور باندې انسان د پاره دي او بیا غ فرضي صدقه چې کوم دی او رسول راځي او خپل ذکر راځو ها دا چې ځکه کې پیسې لګول چې هغه د مسلمانانو په خلاف استعماليږي نو هغه کافر دی او که مسلمان دی هغه ته بنور کوي هغه مسلمان ولی نه یم نه بور کوي او کدا سره همسایه سورته نساء کې نور تفصیل بیا راځي او په سورته توبه کې بیا مادات الله تعالی خود دي ان شاء الله هغه ذکر راځي نو منه نه ده هغه ته ورکول منه نه دي او دا خو انسانيت ته دا خو ته انسان مؤلفه القلوب دې په هغه کې په سورته توبه کې او دا چې تا حیثیت کله جوړ کی تا اخلاق او اندیزه ته ورسیږي او ته کافر په دې باندې متاثر کی نو ستاده صدقه ور کول دغه لپاره اسلام ته درتلو باعث جوړي اته نه متاثر شي هغه د اسلام لپاره تلو او کته هغه شړی او خپلوانم شړی مونږ غونته شاتم کافر ورخښه او تم کافر ورخښه او زار مشه لپاره درسونه کې خبره کومه چې الله تعالی به د خلق را پاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبرو کې چې مادومره درمه کسان مسلمانان که صحابه کرام خپل وکي او کومه نه پښتنه وکي نمنګ ورته وي چې الله ما دا کافر کو دامي کافر کو دامي کافر کو دغه چې موږ کفر کو لوی لیست مودودیان کافر دي پنځبریان کافر دي شیعاګان کافر دي سنیان کافر دي اهل حدیث کافر دي او وابیان کافر دي او مقلدین کافر دي او وغیرہ وغیرہ څه چې دي ټول کافر دي نو الله به جواب سي اول جواب د الله تعالی چې تمام مسلمانانو له لپاره استولې وي او کافرانو له لپاره نه استولې څوک د مسلمانانو هم کړی او کافر دي کړی پیغمبر علی السلام پردي خلک کافر به ځان ته رانیږدې کړل او متاثر بشول دومره چې ایمان به راوړ او موږ د خپل ځان لري کړل چې بل خو خود نه راولم چې تم مخکې شه تم خوښه کافر راغې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دي، صحابه کرام موجود دي او په دې وړاندې باندې په مسجد نبوي کې تشهید امتیازي کوي او ځنه صحابه کرام ورپاسه چې منی کې علاوه نه پرېږي دا ضرورت ده، د حاجت ده، د پریشان ده او بیا صحابه کرام ته حکم ورکو چې اوس په واچوي او هغه سره بیا طریقې سره پوي کو چې ته جمعه کې خلک امتیازي نه کوي. هغه د اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه وجه او ټولونه لوی طاقت اسلامي نظام د پاره دا ټول د ځان پوي کې خاص کر هغه کسان چې اسلامي تحریک سره تعلق لري دوه قوتونو سره وتا سو غالب کیږي په دې ځمکه باندې دوه قوتونه کتا سره راغلل پس مکه به غالبا درکې کور کې کلی کې قوم کې دنیا کې ټول عالم کې یو اخلاقی قوت یو مادي قوت. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اخلاقی قوت وو دغه صحابه کرام سره پیغمبر اسلام څومره خلکو تاسو تعداد وشماري او بیا دغه یو تحقیق کوي چې کوم بنیاد باندې هغه مسلمان شوی او بیا دغه جنگونو حالت او کیفیت وګورئ ورته سورته ال عمران روان دي به تاسو وګورئ دغه کیفیت وګورئ چې هغه څه شی واغې سره ټول نه مضبوط او دویم شی هغه مادي قوت ده کله ټول راشي غلبه باغې سره او کډواله نه یو وی پکې نو اول طاقت اخلاق ده دویم طاقت مادي ده او مونږ چې نن سبا مغلوب یو د دې وجه دا چې اخلاقی قوت هم نشته او مونږ نه زیات اخلاقی قوت د کافرو په قوم کې ده. مونږ هغه دروغ نه وایي غلا نه کوي دوکان نه کوي بازارونو کې هغه دې پسې نه ګرځي چې کم سړی ماته خ سوداره کی سودا کې به دروغ نه وایي ادا چې باغې تډیر کم ملاوي او مونږ چې کله ګرځو نو دې تلاش کوو چې کم سړی چې لا سړی لګي ایمانداري چې ما سره په خصلوک باندې خبره وو هغه اخلاق مونږ نه خدي معاملاتو کې نور خبر نه معاملاتو کې او دویم قوت مادي ده نو مادي قسم غ سره نشته نو اخلاق نشته نو مادي شته هغه مونږ نه اخلاق کې کوم خدي مادي کې نو کله کوم مغلوب یو هغه غالب دي کدا لم غ تراکی نو مونږ باغې باندې غالب شو تعداد ضرورت نشته تعداد 300 کافی ده او 300 د لسم کافی ده بهرحال یو پیسې نه یو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا سره په خندا باندې ملاو شي دم صدقه ده صدقه خیرات معنی ورته کیو شادي ورته تعالی تعالی د صدقې لپاره استعمال کړي دي خیرات د خیر جمع ده خیر ویل کیږي نکیتا او دا الله تعالی استعمال کړي دي مال د پاره هم او نور نکیان د پاره هم او دا به تقسیم ده په دوه فرض او نوافلو کې یو فرض ده یو نفل ده فرض نه مراد صدقه هغه صدقات دي چې کوم د زکات په بنیاد باندې راځي یا هغه جرمانی دي چې الله تعالی پتا باندې کیږي لکه حج کې غلطي وکړه یا مثلا روزه ما تکړه فدیه شو یا مثلا مړې دی وکړو دا غي وغیرہ شو دا جرمانی چې کوم دي جرمانی دا د فرایض نه دي یو دي نوافل چاغه ته عام طور باندې زمونږه اصطلاح کې هغه ته خیرات نمو کول کیږي او یا موږ چې خپل هغه کې ورته وایو او د بل صدقات نوم ورکول کیږي معنی کې فرق نشته نوعیت کې فرق دی نوعیت کې فرق یو فرضی ده او یو نفلی ده نفلی صدقې د لپاره نه فرضی صدقې د لپاره شرایط دي نفلی صدقې د لپاره شرایط نشته لکه مثلا زکات ورکې نو خامخا به غریب ته ورکې خپل هم نشي خوړې چې مالدار ای او مالدار ته نه ورکې جرمانه ده هغه کې مثلا د حج جرمانه ده خپل به نه خوري غریب ته به ورکې امداغه نور هغه لپاره شرایط شته او نفلی صدقې لپاره شرایط نه خپل هم خورا بچو ته مرکوا او ملمانو ته مرکوا مالدارو ته مرکوي شي غریبانو ته مرکوي شي ارجه ته ورکول شي جی دا خیر دا نفلی صدقه ده دا فرضی نه ده دا نفلی ده او اسانه خبره ده چې مونږه مثلا دلته لایټ لګاو رڼا ضرورت ده نو مونږه ولایټ کم ځکه لګاو چې کم ځکه تیار دلته لګاو چې کم ځکه رڼا دلته ولایټ نه لګي کنه نه دلته ضرورت ده نومدارنګي د صدقې ورکول د پاره کیفیت خودمره خامخ انسان ته الله عقل ورکړي دي چې چاته ضرورت چغه ته ورکړي به عام طور باندې مونږه خامخ د روټي خواهش کوو چې روټي مونږه ورکو نو دینه بهتره صدقه ده چې د انسان ضرورت ته وګورو چې ضرورت یې څه دغه ضرورت پوره شي دا اصل خبره ده کاغه وګه دینن سبا عموما وکی څوښتم نه دی او کور کې مونږ نه خي نو هغه شتم نه او کوي دغه ضرورت وکته شي چې ضرورت څه لپاره
هغه ضرورت پوره شي نو الله دغه نه خبر دی او الله تعالی ستاسو ورکول نو خبر دی الله تعالی هغه قبول کوي مشکلات ورسره ساتي او د تاسو د دې خبرې په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصدقات رد البلاء صدقات چې کوم دي دا بلاګانو د پر ایثاروالو باعث جوړي نو دی وجنه ورکول پکار الله دې موږ تاسو تدا همت او توفیق راکړي ان تبدو کتا سخرا ورکوي صدقات صدقه فنعم ما هي نو دا بهتره خبره ده و ان تخفوها او کتا سو پټوي هغه وتؤتوها ورکوي هغه الفقراء غریبانو ته فهو ان هغه خير لكم غرد تاسو لپاره ويكفر ولري بكي الله تعالی عنكم استاسنا من سيئاتكم استاس غناهنا والله ولا تعالی بما فاغسبان تعملون چې تاسو کوي خبير خبر ده ليس نشتد عليك فتا باندې هداهم هدایت ورکول دوی تا ولكن الله لكن الله تعالی يهدي هدایت ورکي من هغه چاته یشاء او چې غواړي الله غواړي نو هدایت ورکي او چلا نو غواړي نه ورکي دغه چې سورته قصص کې الله تعالی فرمایي سورته قصص آیت نمبر 56 کې الله فرمایي انك لا تهدي من احببت ته هدایت نشي ورکول هغه چاته چې تا ډېر خوښوي کته ډېر خوښیم هغه ته هدایت ورکول نشي او دا تاسو د خبرې جواب هم دې کرنل سم چې امغه او د دې واقعیا هم شته چې ابراهيم عليه السلام په بغیر د ملمنه روټي نه خوړله یو هغه روټي تیار و څوکرو سره غلې نو ګرځیدو یو سړی پیدا کړ چې راځه روټي دې خوړلې وینا و اخر یو ځای خرو راځه نو کینه ورټی ته نو پختنه کوله ته څوک کم نه راغلی څنګه راغلی وغیرہ ناغور ته چې تعارف وکړو هغه کافر مشرک نو پای ته ورټی جزا نو چې روان شو نو الله تعالی ورته ویل چې ابراهیم دا دومره عمر لري ما روټی ورکړه سره دې چې ما نه انکار کړو او تا دا یو روټی په دې باندې بدوله کیده نو بیا غور پسې پاتې دوه اورای وستو بس روټی ته کینو نو دی وجنا دغه الله تعالی فرمایي چې هدایت ستا په لاس کې نه ده ستا په لاس کې چې دی الله لپاره کوا ليس عليك هداهم نشتا پتا باندې دوی ته هدایت ورکول ولكن الله لكن الله تعالی يهدي هدایت کوي من يشاء او چاته چې غواړي وما تنفقوا او سم چې خرج کوي د الله لپاره من خیر د مالنا دلته ګوره مال ته اشاره ده فلانفسکم تاسو د خپل ځان لپاره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کی حدیث ته چې هر ورځ دو فرشتي الله تعالی په دې کار باندې لګیا کړی دي چې یو فرشتہ سحر نه دعا کوي او یو سړی سحر نه یو فرشتہ سحر نه مقامه پوری بد دعا کوي خیری کوي او دعا ولدا وایي چې الله دا سړی چې د الله رضا لپاره د مال ور کوي د په مال کې برکت واچي او دا کومه فرشتہ چې بد دعا کوي هغه هم د کرنګي بد دعا کوي چې الله تعالی دا سړی چې کوم دا شوم د بخیل دی نه ور کوي د مال د تکم کوي نو مال ډیرواله یوازې د صندوقونو د بکسو ډکول نه دي دا ډیر مال دی خو چې ته په پریشان یې خپای او ځان دې ورته چوکیدار جوړ کړی دی نو هغه مال به څوک څه کوي چې چوکیدارای کوي مخکې تاسو اورئ من خیر د خیر نه د مال نه فلانفسکم تاسو خپل ځانونو لپاره دي وما تنفقون او نه خرج کوي تاسو الا مگر ابتغاء وجه الله درزا لټول د الله لپاره وجه مختوي لکی وجه الله نه مراد رضا منتیا د الله تعالی ده یعنی نه خرج کوي تاسو مگر خرج کوي د پاره درزا د لټول د الله تعالی وما تنفقوا او سم چې خرج کوي تاسو من خیر د مالنا یوفا وفا پورا ورکول بدل ورکول ستر رسول معنی دا ده نو پورا بدل کړل شي الیکم تاسو ته وانتم تاسو باندې ان تاسو سره لا تظلمون ظلم نکړل شي ان تاسو په بدل کې به کمه نکړل شي للفقراء غریبان دا اوس خاص غریبان الله تعالی خي مې چاته چې ور کوي نو په غریبانو کې مخصوص غریبان الله خي للفقراء ان استاسو د خیرات د هغه غریبانو لپاره ده الذين اكسان احسروا چې بنکړي شوی دي فی سبیل الله تعالی تعالی په لار کې لا یستطيعون طاقت نه لري دور بند سفر کولو د مزل کولو ان دا د الله د رضا لپاره کار کوي او د مزدورینا او د کاروبارنا او د معاشي مشکلاتو کې راغلي لکه مثلا مجاهد لکه مثلا طالب علم لکه مثلا د دین بل خدمت کوونکې هغه جگہ کار کوي دا کار د وجنه هغه معاشي مشکلات دي پریشانیاں دي نو لا یستطيعون ضربا طاقت نه لري د سفر کولو یعنی د مزدوری کول د مزدوری لپاره سجده لار کول منډي تتل دکان تل وغیرہ وغیرہ فل تبلیغ لذي هر یو چې د الله رضا په هر یو کار چکن
فی الارض پسمکه کې یحسبهم ګمان کوي باغې باندې یحسبهم ګمان کوي باغې باندې الجاهلون خبره جاهل مراد به خبره یعنی عام سړی چې هغه وګوري دغه شکل صورت ټاټ پاټ نو ته به داسې ګمان کوي اغنیا ان چې ګنې مالدار دی د مالداري ګمان کوي په مالداري دا ګمان ولې د مالداري پی کوي من التعفف وجد سوال د نه کولونه دغه سوال نه کوي خودی د پاغه کې الله نه یریږي چې سوال نه کوي او د سوال نه کول د پاره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حدیثونه دی بخاری شریف کې یو حدیث ته چې مسکین هغه نه دی چې هغه یو د نوړی وخړلې د کجورو یا ونه خړلې بلکې مسکین هغه دی چې هغه د سوال نه ځان بچ کی او بیا د آیت تلاوت ورته وکړي چې سوال کوي هغه مسکین نه دی سوال چې نه کوي دا مسکین د سره تعاون وکړه همدغه رنګي بخاری شریف حدیث ته ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې کم سره د سوال نه ځان بچ کین نو الله به بچ کی او کم سره چې صبر کین نو الله به صبر ورکی او صبر نه بهتر شی نشته ده او څوک چې د دنیا نه ځان بے پروا کی نو الله به بے پروا کی همدغه رنګي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي دام د بخاری شریف حدیث ته چې سوال کوونکې نه د سوال نه کوونکې د الله په نسبت باندې بهتر دی بل حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دام د مسلم شریف حدیث ته چې څوک سوال کوي قیامت په ورځ به دغه په مخ باندې غوخه نه او بل حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلم شریف حدیث ته چې څوک سوال کوي د پاره چې مال کې ډیرواله راولي یعنی صرف مال دی رہی دې لپاره سوال کوي نو الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ځان لپاره د اور سکروټي جمع کوي انګاری را جمع کوي ځان لپاره او بل حدیث ته مسلم شریف چې درې خلکو کسانو د لپاره سوال جایز دی دین علاوه چاته سوال جایز نه دی یو هغه ضامن چې د چا ضمانت کړي او بیا هغه ضمانت کې راشي او د سره دومره پیسې نه وي چې وري که سره دی و تخلیه بل دوکا ور سره وکي نو هغه سوال کولای شي دومره سوال چې داغه د ضمانت هغه قرضه پیلند شي دویم آفت زاده لکه مثلا سیلاب راغی زلزلہ راغله وغیرہ وغیرہ کور مال وغیرہ تباشل نو دومره سوال هغه کولای شي چې هغه کور یا هغه په دوباره آباد کی او دریم هغه غریب چې هغه وګوي او درې معتدل کسان په غیبه باندې گواہی ورکړي چې وکیدا وګیده نو دې د سوال اجازه ستاسو دومره څومره چې د غلوګه په ختمي او امام ابو حنیفه د دې باره کې فیصله کړی دا چې 10 روپۍ چا سره وی نو سوال د باندې حرام دی ځکه چې دلته حدیث کې دلوګه ده نو 10 روپۍ باندې دلوګه مړی ان 10 روپۍ د خېټه ډکی نو چې خېټه به ډکه شو بل چې د بار سوال نشته هغه د بار سوال نه کوي همدارنګ یو بل حدیث د نسائی شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی په سوال ولیدو به پښتنه وکړه تا کور کې تشتا وای ما په کور کې یو پیاله او یو پړښتا صدر غالبا یو بل شی وبار ذات بشونشتا نو هغه ورته چراوړو نو ته دا څوک اخلي د مجلس کې چایوارو په ویلې بیا په عمر اسلام سوالو کو څوک اخلي یو سوي جواب ورکړي په 2 روپیا خلمه نو هغه خرج په ور باندې ته ویلې دا یو سره ضرورت پوره کا دا یو باندې تبر واخلا او رسې به واخلا اولاد سره لرګي راوړه او 15 سورته بعد ما سره ملاو شه 15 دن بعد هغه دومره لرګي راوړي دومره نو مال هغه سره نه خو جسمانی صلاحیت دغه موجود وو نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې جسمانی صلاحیت د فائدہ وال اگر دا سره پیسې نشته کاروبار په کې جسم ودا سره شته اومدارنګي په حج وخت کې په هغه کې بدی عرفات میدان کې سړی سوال کو علی رضی الله تعالی عنہ اولیدو نو چې اولیدو راوي غوښتو وای نن ورځم ته د الله مقابله کې بل چانه غواړي دورا راوړي نو هغه په کوړې باندې ووا تنن ورځم سوال کوي الله خلکو نه غواړي دا بهرحال الله تعالی خو کړی نه دی سوال جی کاروباري سوالګرو ته پیسې ورکولو کې ګو ثواب نشته پیشور چې کوم کاروبار یعنی دا سوال کوي د کاروبار د لپاره مال ډیرې ده دې لپاره ورکول نشته او بیا هغه سړی ګوري چې د دې څه حیثیت دی یا څه لپاره کوي دومره سړی تعالی بس هغه یو کمیشتره هغه بنیاد باندې کسړی ورکین او علانیت نه خبر ده همدغه سوال دویم کوي کنه جی نو کچېره دا هغه ما تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کړ بیا هغه مکی کې سړی ګوري نو د سړی نشي ویل چې دا ټول ته ما ورکوا او دام سړی نشي ویل چې دا هر چاته ورکوا دا کیفیت ته سړی وګوري کاغه سړی واقعي محتاج دی مجبور دی نو به د سړی ورکی باغه باندې ځکه چې د الله تعالی احکامات داسیم شته چې و اما السائل فلا تنهر سوالګر چې کوم نه دا رټما دې ته بده راځي ما وایا
نو بدره دی وهل خپل ذکر دی او هغه ته پیسې ورکول دا بیل حکم دی کچېره هغه سوالګر دی او دا صرف هغه پېښې د سوال کول دا نو هغه بدی کوي نو بدی لپاره حکم دا دی چې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ګناه کې بچا سره تعاون بنه کوي هغه لپاره حکم دا دی مخکې تاسو وریوس لا یستطيعون طاقت نه لري دور باندې سفر کولو فل ارض بزمکه کې يحسبهم الجاهل ګمان کوي باغ باندې اغه نا خبره سړی اغنیا ادملداري من التعفف وجد سوال د بچ کې سوال نه د ځان د بچ کولو تعرفهم تب پیجن اغوي بسیما هم دغه په نشانونو نه هغه کې بداسي نشانات دي ځکه پته ولګي دا غریب دی لا يسالون اغوي سوال نه کوي الناس د خلقنا الحاف لحاف لکی کې بلستنه تا یعنی داسې د پر اون غلی جنا ماته ورا کوي خامخه او سوال نه کوي داسې پن خطو باندې وما تنفقوا او سم چې خرج کوي تاسو من خیرن د خیرنا فان الله بس بشکل تعالی به باغ باندې علیم په هده الذين كسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم د خپل مالونو بالليل بشبي والنهار ورځي سرا پپټا وارانیتن بخکارا دا ورسته چې څومره انفاق په سبیل الله آیاتونه او حدیث تاسو وردل د ټولو خلاصه تقریبا دغه آیت ده او دا بهترین خلاصه ده څوک چې خرج کوي د مالونو خپلو شپې ورځي پټي ښکارا او هر مال چې تور کوي د دې کیفیتونو به خالی نه یا بشپي یا ورځ یا بخکاری یا بابا پټي نو ټول تقریبا پکې راغلل او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې معنی داسې کړی دا چې کشپوي نو د ورځې انتظار مکوا کورځ وی نو شپې پورې انتظار مکوا کله ښکارا موسمي او حالت برابرۍ نو د پټي ورکولو انتظار به مکوا بخکاری ورکا او کله پټي مکوي نو ښکارا کولو انتظار مکوا چې ودرېږي چې ښکارا شم به ورکا او علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما په دې آیت باندې دا سي عمل کړی دی چې څلور درهم مې راواغستل یو مې د شپې ورکړو یو مې د ورځې ورکړو یو مې په پټه ورکړو یو مې په ښکارا ورکړو چې د دې آیت هغه مصداق جوړ شمزه او دا صحابه کرامو کردارو چې کوم دغه به کوم عمل راغی حکم راغی ناغي به فورن هغه باندې عمل کول کوشش کوو الله دې موږ ته توفیق راکړي دې فلهم مزید پارا اجرهم ددی بدل دا عند ربهم ددی رب سرا ولا خوف نبيري عليهم بدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدی غمجنی بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما